بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحوی د شرح په سلسله کې دا زمونږه 65 نمبر درس دی. مصنف رحمه الله تعالی فرمایی: المقصد الثالث في المجرورات الاسماء المجرورة هي المضاف إليه فقط، وهو كل اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف الجر لفظا نحو مررت بزيد، ويعبر عن هذا التركيب في الاصطلاح بأنه جار ومجرور، أو تقديرا نحو غلام زيد تقديره غلام لزيد، ويعبر عنه في الاصطلاح بأنه مضاف ومضاف إليه. ويجب تجريد المضاف عن التنوين أو ما يقوم مقامه، وهو نون التثنية والجمع نحو جاءني غلام زيد وغلاما زيد ومسلم مصر. مصنف رحمه الله تعالی مخکې دا خبره ذکر کړې وه چې د اسم معرب کم ابحاث دي، نو دا ابحاث دا به زه په یوه مقدمه کې په 3 مقاصدو کې او په خاتمه کې بیانومه. په دې 3 مقاصدو کې لومبی مقصدو مرفوعات، نو مصنف رحمه الله تعالی 8 مرفوعات په تفصیل او په وضاحت سره ذکر کړی دي. دویم مقصدو په منصوباتو کې او مصنف رحمه الله تعالی 12 منصوبات دا ذکر کړل. تدې زینا مصنف کم 3 مقصد دی نو هغه شروع کوي او فرمایي المقصد الثالث في المجرورات، چې دا 3 مقصد دا په مجروراتو کې دی. تدین مخکې دا کم 2 مقاصدو د مرفوعاتو او د منصوباتو، نو مصنف رحمه الله تعالی پاغي کې مختلف فصلونه قائم کړو. البته د مجروراتو دا کم مقصد چې مصنف ذکر کوي، نو په دې مقصد کې مصنف فصلونه نه دي قائم کړي. تدې 3 مقصد تدې خلاصه او نچوړ دا دی چې مصنف رحمه الله تعالی په دې مقصد کې د مضاف الیه تعریف ذکر کوي او د مضاف الیه 2 اقسام ذکر کوي او د مثالونو سره د هغه وضاحت کوي. بیا مصنف د اضافت 2 قسمونه، اضافت لفظی او اضافت معنوي، د دې تعریف به ذکر کوي او تدې مختلف اقسام دا به بیانوي. او د اضافت لفظی او د اضافت معنوي کومه فائدہ ده، نو مصنف رحمه الله تعالی دغه فائدې دا به هم ذکر کوي. او بیا مصنف رحمه الله تعالی د اضافت متعلق مختلف د فائدې خبرې دا به ان شاء الله تعالی ذکر کوي. نو فرمایي المقصد الثالث في المجرورات، چې 3 مقصد دا په مجروراتو کې دی. نو فرمایي الاسماء المجرورة هي المضاف إليه فقط، چې کوم اسماء مجرور وي نو دا صرف او صرف مضاف الیه ده. چې کم اسماء مجرور وي نو دغه اسماء دا به صرف او صرف سوي مضاف الیه وي. اوس مضاف الیه څه ته وایي؟
نو مصنف رحمه الله تعالی د مضاف الیه تعریف په خپل ذکر کړی دی وهو كل اسم نسب الیه شیء بواسطه حرف الجر لفظا او تقدیرا. دا د مضاف الیه تعریف دی. هو كل اسم کی کم هو ضمیر دی نو تدینا اشاره شوی دا مضاف الیه دا. د تعریف حاصل دا دی چې مضاف الیه دا به مونږه هر هغه اسم ته وایو نسب الیه شیء چې د یو څیز دې طرف ته نسبت شوی وي بواسطه حرف الجر د حرف جر په واسطه سره. خوا که دغه حرف جر په لفظونو کې موجود وي او خوا که تقدیرا وي یعنی په لفظونو کې موجود نه وي بلکې سوي محذوف وي. د تعریف حاصل دا دی چې مضاف الیه دا به مونږه هر هغه اسم ته وایو نسب الیه شیء بواسطه حرف الجر چې د یو څیز دې طرف ته نسبت شوی وي د حرف جر په واسطه سره او خوا که دغه حرف جر په لفظونو کې موجود وي او خوا که تقدیرا موجود وي. نو تدې تعریف نه دا خبره معلومه شوه چې د مضاف الیه دو قسمونه دي. یو قسم دا دی چې په هغې کې حرف جر په لفظونو کې موجود وي او دې ته د نحوی د علماو په اصطلاح کې جار مجرور وي چې کله حرف جر په لفظونو کې موجود وي نو نحویان تدینه تعبیر کوي په جار مجرور سره. مثلا مررت بزید نو دلته دا زید دا مضاف الیه ده ځکه چې دیتا د مرور فعل نسبت شوی دی د حرف جر په واسطه سره یعنی زد تیر شوم پچا باندې په زید باندې نو د مرور د دې نسبت چاته شوی دی زید ته چې زما دا تیرېدل دا پچا باندې شوی دی په زید باندې شوی دی. او دلته که تاسو وګورئ نو حرف جر دا په لفظونو کې موجود دی با حرف جر نو دیتا نحویان سوی مضاف الیه ورته نه وایي بلکې دیتا جار مجرور به وایي با حرف جر او دا زیدین دا به مجرور وي. او دویم صورت دا دی چې حرف جر دا په لفظونو کې موجود نه وي بلکې تقدیرا موجود وي. نو تدې مثال دا ذکر کړی دی غلام زیدین نو دلته حرف جر دا اوس په لفظونو کې موجود نه دی بلکې تقدیرا موجود دی غلام لزیدین نو دلته دا لام دا حذف کړی شوی دی نو موږ به داسې وایو غلام زیدین. او دې صورت ته نحویان سوی چې کله حرف جر په لفظونو کې موجود نه وي مضاف الیه غلام مضاف او زیدین مضاف الیه او مررت بزیدین دې ته موږ سوایو با حرف جر او زیدین مجرور. نو چې حرف جر په لفظونو کې موجودی نو دې ته به مونږه جار مجرور وایو او کچره حرف جر په لفظونو کې موجود نه نو دې ته به مونږه مضاف الیه وایو. نو چې په یو اسم باندې حرف جر داخل شوی وي نو دا به هم مجرور وي او دغه شانتي که یو اسم مضاف الیه وي نو دا به هم سوي مجرور وي. نو مصنف رحمه الله چې دا کم تعریف ذکر کو نو تدینه دا خبره معلومه شو چې مضاف الیه دا په دوه قسمه باندې دی. یو هغه چې په هغه کې حرف جر په لفظونو کې موجود وي لکه مررت بزید او دیتا نحویان جار مجرور وي. او دویم صورت دا دی چې حرف جر په لفظونو کې موجود نه وي بلکې تقدیرا موجود وي نو دیتا نحویان مضاف الیه وي. دا کم مجرور دی نو دیتا مضاف الیه وي او ته دې کم سیز نسبت ورته شوی دی دیتا به موږ سوایو مضاف وایو. نو غلام زیدین کې د غلام نسبت شوی دی زید طرف ته نو غلام مضاف دی او دا زیدین دا مضاف الیه دی. نو فرمایي وهو کل اسم چې مضاف الیه دا هر هغه اسم دی
نسب الیه شیء چې د یو څیز دې طرف ته نسبت کړی شوی وي بواسطه حرف الجر د حرف جر په واسطه سره لفظا خواقه د حرف جر په لفظونو کې موجود وي نحو مررت بزید نو دلته دا با حرف جر په لفظونو کې موجود دی ويعبر عن هذا الترکیب فی الاصطلاح او د نحویانو په اصطلاح کې د دې ترکیب نه تعبیر کولی شي یعنی چې کله حرف جر په لفظونو کې موجود وي نو نحویان دې ترکیب ته څه وایي جار و مجرور دا کم اسم چې مجرور دی نو دې ته مجرور وایي او دا با یا ته دې نه علاوه چې بل حروف جري نو هغه ته موږ څه وایو جار و مجرور او دویم صورت دا دی چې حرف جر په لفظونو کې موجود نه وي بلکې تقدیرا وي نو تدې مثال څه دی غلام زید نو دا په اصل کې سو غلام لزید نو دا لام دا حذف کړی شوی دی نو دې صورت ته به مونږ سوایو مضاف مضاف الیه غلام مضاف دی او دا زید مضاف الیه دی چې کله مونږ دا لام حرف جر د لفظونو نه لري کو نو یو خو د غلام نه د نکره ختم شوه ځکه چې په مضاف باندې او د غلامون باندې چې کم تنوین دغه ته ختم شو نو اوس به موږ غلام نه وایو بلکې غلام زید به وایو دویمه فائدہ ته دا وکړه چې دا غلام د مخکې نکره او اوس د غلام څه شو معرفه شو ځکه چې د غلام اضافت براه راست چاته وشو زید ته او زید معرفه دی نو چې د نکره اضافت معرفي طرف ته وشي نو دا نکره دا هم سکیږي معرفه کیږي مخکې د غلام لزید معنی دا و چې د زید یو غلام او چې موږ داسې وایو چې غلام زید نو اوس دلته د غلام نه د زید یو خاص غلام داته مراد دی ويعبر عنه في الاصطلاح او تدې ترکیب نه چې کله حرف جر په لفظونو کې موجود نوي نو دې نحویان څنګه تعبیر کوي بانه مضاف و مضاف الیه د کوم سیز نسبت چې شوی دی ته مضاف وي او دا کوم سیز طرف ته شوی دی ته مضاف الیه وي او مضاف الیه سوي مجرور وي بیا مصنف رحمه الله تعالی فرمایي ويجب تجريد المضاف عن التنوين او ما يقوم مقامه وهو نون التثنية والجمع نحو جاءني غلام زيد وغلام زيد ومسلم مصر دی عبارت کی صاحب کتاب یو اهمه د فائدې خبره ذکر کوي او هغه دا ده چې په مضاف په دې باندې با تنوین ناراضي او د تنوین چې کم قائم مقام دی یعنی د تثنیینون او د جمعنون نو دا به هم د اضافت په وخت کې غورځيږي قبل فرض یو لفظ داسې دی چې په هغه باندې تنوین دی او مونږه تدې اضافت کو نو تدین به مونږه د اضافت په وخت کې د تنوین د لری کو یا یو لفظ داسې دی چې هغه تثنیه ده او د هغه په آخر کې نون دی د تثنیه په آخر کې نون راځي یا یو لفظ جمع ده او د هغه په آخر کې نون دی او مونږه تدغه د تثنیه اضافت کو او د جمع اضافت کو تدین مونږه مضاف جوړو تدین نسبت کو مونږه مضاف الیه ته نو دغه د تثنیه نون او د جمع نون حذف کول تدیل لري کول د مضاف نه دا ضروری دي نو مصنف رحمه الله تعالی دغه خبره ذکر کوي ويجب تجرید المضاف د مضاف خالی کول ضروری دي د تجرید معنی دا ده خالی کول د مضاف خالی کول ضروری دي د سنه عن التنوین د تنوین نه یعنی د دو زبر دو زیر او دو پیش دې ته تنوین وای او ما يقوم مقامه او د هغې سیز نه چې کم د تنوین قائم مقام وي مقامه کې د ها ضمیر دا تنوین تراجه دی نو د تثنیه دا کم نون دی او د جمع کم نون دی نو دا د تنوین قائم مقام دی په مفرد کې په تنوین راځي او په تثنیه کې په نون راځي او په جمع کې هم نون راځي نو دا ما يقوم مقامه چې کم سیز د تنوین قائم مقام وي او د دینه مراد څه دی وهو نون التثنیه والجمع
تدین مراد د تثنیه نون دی او د جمع نون دی. نو چې کله مونږه د یو لفظ اضافت کو که په دې باندې تنوین وي یا پکې د تثنیه نون وي یا د جمع نون وي نو د اضافت د وجې نه دا به څه کېږي غورځېږي به دا به مونږه د مضاف نه لرې کوو. اوس مصنف رحمه الله تعالی د هر یو مثال ذکر کړی دی. لومبی مثال ذکر کړی دی جاءنی غلام زید. نو دلته غلام مضاف دی زید طرف ته او دا په اصل کې وو غلامون. د غلامون په آخر کې تنوین دی خو چونکې اوس مونږه تدې اضافت کو نو تدې نه به د تنوین مونږه لرې کو نو مونږ به داسې وایو جاءنی غلام زیدن. غلامون زیدن ویل دا غلط دی. دویم مثال ذکر کوي د تثنیه غلام زیدن. دا غلام زیدن عطف دی په غلام زیدن باندې نو د جاءنی زیله به اوس مونږه غلام زیدن راوړو جاءنی غلام زیدن نو دا په اصل کې وو غلامانی. نو اوس مونږه د غلامانی اضافت کو زید طرف ته لہذا د غلامانی په آخر کې چې کم نون دی نو تدې حذف کول دا واجب او ضروری دی. نو مونږ به څنګه وایو جاءنی غلام زیدن. او دا بل د جمع مثال ذکر کړی دی جاءنی مسلمو مصرین. دا هم عطف دی په غلامو زیدن باندې نو دا په اصل کې وو مسلمون. نو اوس موږ ته دې اضافت کو مصر طرف ته لہذا د نون حذف کول د نون لري کول د مضاف نه دا ضروری دی. نو خلاصه دا شوه چې په مضاف باندې نه تنوین راځي او دغه شانتي که د تثنیه او د جمع مونږه اضافت کو نو په دغه وخت کې هم ته دغه نون حذف کول دا د مضاف نه ضروری دی. او څنګه چې د مضاف نه تنوین حذف کیږي د تثنیه او د جمع نون حذف کیږي نو دغه شانتي په مضاف باندې الف لام د هم نه داخليږي. او کومه مضافله ده نو مضافله په دې باندې تنوین هم راځي او الف لام د په هم داخليږي. لکه دلته تاسو وګورئ جاءنی غلام زید نو په دې باندې تنوین راغلی دا غشن د غلام زید او مسلمو مصر. یا موږ داسې وایو سجدۃ التلاوه. سجدۃ التلاوه نو دلته التلاوه مضاف الیه ده او په دې باندې الف لام دا داخل شوی دی. په مضاف باندې نه تنوین راځي او نه په الف لام وي. اوس راځو مونږه یو ځل بیا ته دې عبارت ترجمه لا او د دې کم مثالونه دي نو ان شاء الله تعالی ته دې ترکیبونه دا به هم مونږه ذکر کوو. المقصد الثالث في المجرورات. دریم مقصد دا د مجروراتو په بیان کې دی. المقصد الثالث دا موصوف او صفت دی. دواړه واحد دي دواړه مذکر دي او دواړه سدي مرفوع دي. د موصوف او د صفت اعراب یو شانتي دي. المقصد موصوف الثالث صفت. موصوف صفت دا مبتدا ده او فی المجرورات جار مجرور دا متعلق ته په ثابتون پوری دا ولا خبر ده. او المجرورات دا جمع مؤنث سالم ده ځکه چې په اخر کې الف او تا راغله او دا جمع مؤنث سالم حالت رفعی په ضمه سره ده او حالت نسبی او حالت جری دواړه په کسری سره دي. دلته المجرورات دا په حالت جری کې ده ځکه چې فی حرف جار دا په داخل شوی دی. بیا وی الاسماء المجروره هي المضاف الیه فقط چې اسماء مجروره دا صرف او صرف مضاف الیه دی. الاسماء المجروره دا هم په خپل منځ کې موصوف او صفت دی. الاسماء موصوف دی او المجروره صفت دی. او دلته به دا قاعده هم موږ یا ساتو چې دا غیر ذوی العقول کما جمع ده نو دا هغه صفت واحد مؤنث راتلی شي بلکې عام طور باندې واحد مؤنث راځي. نو اسماء دا جمع ده د اسم او اسم غیر ذوی العقول له نو تدې چې کم صفت ده نو دا واحد مؤنث راوړل شوی دی. نو دواړه مرفوع دي. الاسماء المجروره هي المضاف الیه فقط به تعریف کړی دی. وهو كل اسم نسب الیه شیء بواسطه حرف الجر لفظا او تقدیرا. چې مضاف الیه دا به موږ هر هغه اسم ته وایو چې د هغې طرف ته د یو څیز نسبت کړی شوی وي د حرف جر په واسطې سره خوا که د حرف جر په لفظونو کې موجود وي او خوا که تقدیرا موجود وي.
دا نصبا دا فعل مجهول له او فعل مجهول نائب فاعل غواړي نو دا شیء تدې لپاره نائب فاعل له مرفوع دی په ضمه سره او دا واسطه حرف الجر دلته درې اسمونه راغلي دي اخرنه کم اسم دی الجر نو دا معرفه بالالف ولام دی او تدین مخکې چې دا کم اسمونه دي نو په دې باندې الف لام نشته دی لہذا دا بخپل منځ کې مضاف مضاف الیه جوړیږي الجر مضاف الیه دی او دا واسطه مضاف دی او دا حرف دا د واسطې لپاره مضاف الیه دی خو د الجر لپاره مضاف دی نحو مررت بزید نو دا دو هغه مضاف الیه مثال له چې حرف جر په لفظونو کې موجود وي او دته د نحویانو په اصطلاح کې سوی جار مجرور وي ترکیب موږ داسې کوو مررت فعل بفاعل با حرف جار او زید مجرور په کسره سره جار مجرور دا متعلق ده په مررت فعل پوری نو دا جمله فعلیه ده ويعبر عن هذا الترکیب او تدې ترکیب نه تعبیر کولای شي په اصطلاح په اصطلاح کې بانه جار ومجرور او تقدیرا یا به حرف جر دا تقدیری طور موجود وي نحو غلام زید نو دلته حرف جر دا تقدیرا موجود دی اصل عبارت څنګه دی غلام لزید غلام دا حذف کړی شوی دی او چې کله حرف جر په لفظونو کې موجود نه وي نو دته موږ سوایو مضاف او مضاف الیه ويعبر عنه في الاصطلاح او د نحویانو په اصطلاح کې تدینه تعبیر کولای شي بانه مضاف ومضاف الیه چې دا مضاف او مضاف الیه دی ويجب تجريد المضاف عن التنوين او ما يقوم مقامه وهو نون التثنيه والجمع د مضاف خالی کول دا ضروری دی د تنوین او یاد او تدې چې کم قائم مقام وي او قائم مقام یې سده د تثنیین او د جمع یجبو دا وجبا یجبو د مثال واوینا د فعل مضارع معلوم د واحد مذکر غایب صيغه د اصل کې دی یوجبو نو کله چې وو واقع شي د علامت مضارع مفتوح او د کسره په منځ کې نو تدغه وو حذف کول دا ضروری دي او یجب فعل تجرید المضاف دا مضاف مضاف الیه دا ولا فاعل له تجرید مرفوع ده په ضمه سره عن التنوین دا جار مجرور متعلق ده په یجبو پوره بلکې عن التنوین دا جار مجرور دا متعلق ده په تجرید پوره یعنی خالی کول دي د سنه تنوین نه ويجب تجريد المضاف عن التنوين او ما يقوم مقامه وهو نون التثنيه والجمع دا الجمع دا عطف ده په التثنيه باندې نو چونکه التثنيتي دا مجرور ده د نون د مضاف الیه د وجنه نو دا وجنه الجمع دا هم مجرور ده د معطوف علی او د معطوف اعراب دا یو شانتي وي نحو جاءني غلام زید جاء صيغه واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم نون وقایا او دا یا ضمیر دا مفعول به ده او غلام زید دا مضاف مضاف الیه دا فاعل له دوی مثال له جاءني غلام زید د غلام زید عطف ته په غلام زید باندې نو جاءني جاء فعل نون وقایا او دا یا ضمیر مفعول به دی او غلام زید دا مضاف مضاف الیه دا ولا فاعل له او چونکی د تثنیه حالت رفعی پس سره وی په الف سره وی نو دی وجنه دلته غلام دا مرفوع دی پس سره په الف سره او درې مثال ورکړه دی جاءني مسلمو مصر نو دا اصل کې مسلمون مصر نو دا نون د اضافت د وجنه غرزیدل دي او دلته هم د مسلمو مصرین دا فاعل دی د چاره لپاره جاء لپاره او چونکه دا جمع مذکر سالم دی او د جمع مذکر سالم حالت رفعی بس سره وی په وو سره وی فاعل د مرفوع کېدو کما نخه ده نو دا ضمم کېدی شي په غلام زیدین کې د مرفوع کېدو نخه څه ده ضمه ده الفم کېدی شي لکه څنګه چې په غلام زیدین کې دی او ووم کېدی شي لکه څنګه چې په مسلمو مصرین کې دی ان شاء الله تعالی کوم آینده درس دی نو پاغي کې به مونږه د اضافت کم قسمونه دي اضافت معنوي او اضافت لفظي تدې تعریفونه بکو او مصنف رحمه الله تعالی چې تدې نور کوم وضاحت کړی دی ان شاء الله تعالی هغه بیانو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين